سلام علیکم. حاجي جمشید احمد صاحب څه حال ده؟ څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟ رفیق خان خلجی خبرې کوم له کوټې. دا تاسې کتلی سئ زما سره یوې مادې تقریبا نن 10مه ورځ به کېږي چې بچي یې راوړي دي. 11 دانې بچي دي. دا به زه تاسې ته ښکاره کړم. دا خپل ځان سره رجسټر کړه. دا ګوره تقریبا 11 دانې بچي دي. ټول ماشاءالله صحتمند دي. بالکل برابر دي. 11 دانې بچیان دي. دا هم له خپل ځان سره رجسټر کړه. ویډیو څه ناوخته شوې ده نو ما څه ضرورتونه درلودو، مصروفیات له وجې ما ویډیو څه لیټ کړله. او دا تاسې په خوا کې کتلی سئ د دې په څنګ کې دا بله مادۍ چې ده دې هم تقریبا 15 دانې بچي راوړي دي. دا مادۍ د هغه غټې مادۍ اولین وار بچي ده. نو دا هم دا د اول وار دې بچي راوړي دي. تقریبا 15 دانې دي. 6 دانې وو نو یو دانه مړ شوی ده. ماښام دې هم بچي راوړي دي. نو دا تاسې کتلی سئ. خپل ځان سره رجسټر کړه. او دا زما فارم ده. زه یې تاسې ته در ښکاره کړم. نو دا د دوستانو تاسې زما فارم کتلی سئ. دا ما سیټ اپ څه بدل کړی ده نو یخ و. بس دا ماښام ماله بیا پټ کړم. کوټه ډېره یخه ده که نه. تاسې ګورئ سهار وخت ده. بس دې ته مې خوراک ترتیب برابر کړی ده. بس دا لګیا دي ماشاءالله خوراک کوي. دوستانو دا ما یوه دانه جوړۍ راوړې وله، بلکې ټرای سیټ ورته وایي، 3 دانې. هغه ما راوړې دي. نو بیا په هغه کې خو یوه دانه مړه شوله او 2 دانې زما سره پاتې شو. نو دا تاسې چې ګورئ دا ټول د دې یوې جوړې بچیان دي. دا ما راوړي ولو له مانسیریس جمعي ریبټ فارمینګ کمپنۍ حاجي جمشید مالک ته. له دې څخه دا ما راوړي وو. نو له دغه یوې جوړۍ څخه ماشاءالله دا ګوره تاسې کتلی سئ دا ټوله کمره په دې باندې ډکه ده. څوک ما دغسې ایله پرېښي دي ازاد ګرځي. نور نران او هغه بریډر چې کومې مادیانې دي بچیان یې راوړي دي هغه دا د پنجرو کې بند دي. دا نور ټول دغسې ګرځي. نو ماشاءالله خوندور کار ده. له دې څخه ما څه حاجي جمشید احمد صاحب ته ورستولي دي اګریمنټ رینیو کېدو دپاره. او یو جوړۍ ما دلې په خپل دلې کوټه کې خرڅه کړله. حاجي جمشید احمد صاحب خلک راستولي وو هغه باندې مې خرڅه کړه. ماشاءالله کار دونه په تیزي روان ده چې بالکل تاسې کتلی سئ. ډېر ماشاءالله خوندور روان ده کار. او دا دونه تیز پیداوار ده چې حد نه لري. او کاروبار ماشاءالله ښه خوندور کار ده. زما سره تقریبا دا 9مه میاشت به کېږي. په 9 میاشتې کې تقریبا دې خرګوشان له یوې جوړۍ څخه تاسې یقین وکړئ دا 50 پورې رسېدلي دي. 50 دانو ته دې ځان رسولی ده. نو دوستانو هر څوک چې دا کار شروع کول غواړي هغه زموږ سره رابطه وکړي. زموږ سره اوس ماشاءالله خلک عادت دي دا ویډیوګانې ګوري که نه. نو د کوټې خلک راځي د لېږې راکان چا او چا سوداوې کړي دي. بس هر څوک چې دا کار شروع کول غواړي زما له هر ورور څخه دا خواست ده چې راسئ دا کار کې حصه واخلئ. دا بې بنیاده خبره ده چې سړی وي کاروبار ډېرې پیسې غواړي یا به زه ډېر مال په دا کاروبار کې بندوم پیسې بیا به زه کاروبار شروع کول غواړم. دا سویان چې تاسې ګورئ په دې کې یوه کوچنۍ جوړۍ له دې چې شروع کړئ الله تعالی به دونه دا کار کې برکت واچوي. دا ګوره دا زما دا له یوې جوړۍ څخه تاسې کتلی سئ تقریبا اوس دا د 50 پورې رسېدلي دي. دې کې څه مړه شوي دي، څه مې حاجي جمشید احمد صاحب تاسو ته ویلي دي، څه مې دلې خرڅ کړي دي. نو تقریبا 50 پورې دې ځان رسولی ده. نو دا د یوې مادۍ بریډ ده. نو ورونو هر چا څخه زما دا خواست ده چې راسئ دا کار شروع کړئ. زموږ سره مشوره وکړئ. حاجي جمشید احمد صاحب سره مشوره وکړئ. نو دوستانو زه به تاسې ته خپل نمبر هم در وښیم. 0314 83 شپېته 801 دا زما نمبر دی. او 0302 494 دا د کمپنۍ د حاجي جمشید احمد صاحب نمبر دی. نو تاسې هر ورور زموږ سره حال احوال کولی سئ. زموږ سره د دې کار باره کې معلومات کولی سئ. راسئ دا کار شروع کړئ. نو یو وارې بیا درته وایم چې زما ورونو وخت مه ضایع کوئ. له ډېرو کمو پیسو څخه هر څوک کوشش وکړي چې دا کار شروع کړي. په دې کې زه ویډیوګانې ګورم زنانې دا کاروبار کوي په لکونو روپۍ ګټي. نو او له ډېر کمو پیسو څخه دا کاروبار خلک شروع کولی شي.
نو هر څوک چې دا کار شروع کول غواړي زه یو وارې بیا درته وایم راسئ دا کاروبار کې حصه واخلئ او خپل کاروبار خپل سیټ اپ ځان ته برابر کړئ. ډېره مهرباني. کور ودان.